بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد. څه خبره ده سوای ها مخکې سبق کې مونږه د معرفي چې کوم اقسام نو پای کې مونږه څلورم نمبر قسم د اسم موصول ذکر کوو چې اسم موصول له سره پر راوړل کېږي او د هغې غرض یې اصلي سره او شپږ د هغې لپاره نور اغراضو نه اره ذکر کړه شو. معرفه په اقسامو کې پنځم نمبر دی المحلى بالف لام، یعنی یو اسم دسی وي چې هغه نکره وي لیکن د الف لام په ذریعه سره معرفه شوی الله ورته تاسو معرف باللام او دلته محلى بالالف لام یو شی دی. معرف یعنی چې یو اسم نکره وي د نکره په د الف لام په ذریعه سره معرفه شوی جو معرف باللام ورته وي. او محلى بالف لام یعنی هر هغه اسم چې هغه د الف لام په ذریعه خیسته کړل شوی. نو دلته کې یو اسم هغه معرف باللام ولې راوړل کېږي؟ نو معرف باللام ذکر راوړل کېږي چې کله کله داسې وي چې د دې نه غرض د جنس نه حکایت وي، یعنی هغه مطلب یې دا د دې لپاره راوړل کېږي چې مدخول د الف لام د دې نه مراد جنس ده او ماهیت ته مراد ده، افراد ته نه مراد. جنس او ماهیت هغه د انسان حقیقت ته ویل کېږي چې د په حقیقت کې څه هغه الانسانو ماهیه نو ته په جواب کې چې حیوان ناطق. نو دلته کې د دې لکه دلته کې مثال کې الانسان حیوان ناطق، نو دلته کې په الانسان حیوان ناطق په دې الانسان چې کوم الف لام ده د الف لام جنسي ده، یعنی دې د انسان هغه ماهیت او د انسان هغه جنسیت بیان کړی دی چې د انسان په حقیقت کې د حیوان ناطق ده. حیوان دا ویل کېږي د سا خاوند د هر هغه چې پای کې سوی د حیوان وي او ناطق چې خبرې کوي نو د انسان هغه ماهیت او حقیقت چې نه دا حیوان ناطق ده. نو دلته کې یاغو د الف لام د دې لپاره وړل کېږي یعنی هغه کلمه چې په معرف باللام وي یعنی په الف لام سره خیسته کړل شوی نو یاغو د هغې مقصود دا وي چې مدخول چې د دې هغه مدخول د دې الف لام د دې نه مراد جنس ده. مدخول الف لام نه مراد سره جنس ده، یعنی افراد ته مراد نه دي. او که یا د هغې نه افراد مراد وي او کله کله داسې وي چې د مدخول د الف لام نه مراد دا الف لام د دې لپاره وړل کېږي چې هغې مقصود دا وي چې د دې نه بعض افراد د جنس مراد دي، بعض افراد ته مراد دي. کله ته کل افراد مراد وي او کله ته بعض افراد مراد وي. که کل افراد ته مراد نو په دغه صورت کې د الف لام د بیا الف لام استغراقي وي، په دې مخکې صورت کې د الف لام د الف لام جنسي وي. لکه کل افراد ته مراد د هغې لپاره مثال ذکر کړی دی ان الانسان لفی خسر، چې بېشکه مکمل انسانان ټول افراد د انسانانو د په خساره او په تاوان کې دي. بیا وروستو الله پاک په الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سره الله پاک استثناء کړی ده. نو که دلته کې د الف لام د استغراقي ونه منې یعنې ټول افراد ته راغیر نه کې نو بیا به وروستو د دې الف لام نه د دې الا الذین آمنوا دی بیا استثناء چې دا نشوه برابرېدی نو دلته کې د الف لام استغراقي دی. نو کله کله د الف لام راوړل کېږي د دې نه د دې لپاره چې هغه د جنس نه حکایت وي، کله کله د مکمل افرادو نه حکایت وي او کله کله د بعض افرادو نه حکایت وي. د بعض افراد مطلب دا چې لکه د مدخول د الف لام چې د دې نه مراد بعض افراد دي. اوس دا بعض افراد چې د په درې قسمه باندې چې هغه به د هغې ذکر مخکې شوی او یا دا چې دا به د خپل ذات په اعتبار سره به حاضر وي او دریم نمبر دا چې لکه کم څه ذکر شوی نه هغه سامع پیژني، سامع به پیژني. دلته کې په دې کتاب کې د دې تقسیم داسې کړی دی چې درې قسمونه دي، یا به ذکر مخکې شوی یا به هغه د خپل ذات په اعتبار سره به حاضر وي او یا دا چې سامع به هغه پیژني. دلته کې دا او دې درې ورته الف لام عادي وي. او د دې لپاره مثال ذکر کړی چې مخکې ذکر شوی کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. نو الرسول کې دا دویم الف لام چې کوم دی په الرسول باندې کوم داخل شوی دی الف لام نو دې نه مراد دا مخکینی رسول دی چې د هغې ذکر مخکې شوی دی او یا به هغه د خپل ذات په اعتبار سره متعین وي لکه اليوم اکملت لکم دینکم نو په دې اليوم باندې په الف لام دا الف لام چې کوم دی نو دې ذکر دا د خپل ذات په اعتبار سره متعین دی چې هر چا ته پته ده چې دې اليوم نو مراد کوم ورځ ده چې دا د نهمې ذی ورځ ده، د عرفې ورځ ده، د جمعې ورځ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع موقع
او یا دا چې لکه سامع به هغه پیژني لکه اذ یبایعونک تحت الشجره نو الشجره کې چې کم الف لام دی نو دا الشجره نه مراد درینه خاص ونه مراد ده کم چې دغه کړ د ولې لاندې صلح حدیبیه په موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام کما بیعت رضوان کړو نه ته منظم نو دلته تقسیم دې څه کړل چې الف لام د مدخول الف لام د مراد یا به جنس وي یا به مقصود الف لام د مراد افراد وي که افراد وي یا به کل افراد مراد وي یا به بعض افراد مراد وي او دا بعض افراد چې مراد وي ماخود نو هغه درې قسمونه دي درې اون الف لام مهدی ویل کېږي هغه به خبره باندې پوه شوي په دې خبره باندې پوه شوي په دې نورو کتابونو کې لکه دا نور چې تاسو کم د الف لام قسمونه زده کړی دي نو باید د الف لام قسمونه دي چې اول الف لام چې دا په دوه قسمه باندې یو الف لام اسمی یو الف لام حرفي دی اسمی هغه دوی چې هغه په اسم فاعل باندې داخل شوی یا په اسم مفعول داخل شوی په معنا د الذي وی لکه الضارب و معنا الذي ضرب والمضروب بمعنى الذي ضرب او یا دویم نمبر الف لام چې دا به حرفي چې هغه په اسم فاعل اسم مفعول باندې داخل شوی بیا الف لام حرفي په دوه قسمه الف لام حرفي زائد او غیر زائد زائد دي ته وایي چې هغه دای په لری کول باندې په کلام کې نقصان نه راځي او غیر زائد دي ته چې دای یو خاص معنی وي کاته لري کې نو په معنی کې نقصان نه راځي او د دې الف لام زائده سلور قسمونه دي عوضی لازم عوضی غیر لازم غیر عوضی لازم غیر عوضی غیر لازم تاسو بری قافیه کې او په هدایت النحو کې او په شر جامع تاسو ول راخیره سره دا ټول به کړی او چې الف لام حرفي غیر زائد وي ملاغي سلور قسمونه تاسو ول ویل دي چې یو الف لام جنسي دي چې مدخول الف لام نه مراد ټول جنس وي او کچرته مدخول الف لام نه مراد افراد وي نو بیا به خالی نه ذو حالنا یا به ټول افراد مراد وي یا به بعض افراد مراد وي که بعض افراد مراد وي نه دي ولګي الف لام استغراقي او که بعض افراد مراد وي نه بعض افراد به خالی نه ذو حالنا یا به د عباس په خارج کې متعین وي او یا به نه متعین که په خارج کې متعین نو ولګي الف لام عهد خارجي او کته په خارج کې متعین نو ورته ولګي الف لام عهد ذهني دا غي د پاره مثالونه تاسو ویلي دي فاسقا فرعون الرسول نو الرسول کې الف لام چې کوم دي نو او یا په ایجابونه که تحت الشجرات دا الف لام عهد خارجي دي دغه چې دا په خارج کې متعین دي او د الف لام عهد ذهني لپاره الته کې مثال تاسو ذکر کړو چې لکه اني اخاف ان ياكله الذئب فری الذئب معنی چې حضرت یعقوب علیه السلام فرمایل چې تاسو سره د خپل بچوړه حضرت یوسف علیه السلام نه پرې د مزهریګه مجدا بشر مخخري وس الذئب مراد دا الف لام چې مدخول الف لام مراد بعض افراد او بعض افراد په خارج کې متعین نه دي نو په دې کې به تاسو دا ذهن کې بدل نه راولې چې ماته دا هغه قسمونه بیانې عادي خارجي او عادي ذهني دا قسمونه نه بیانې دلته کدا تاسو په ذهن کې راوستنو بیا به تاسو ذهن کې دا خبره غلطه وي دلته کې د الف لام عهدي یعنی درېون د الف لام عهدي وي چې د مدخول الف لام نه مراد بعض افراد وي اوس کا په خارج کې متعین وي او کنه متعین دلته کې د درې قسمونه ذکر کړی دي چې یا به ذکر مکه شوی او یا هغه متعین به وي په خارج کې متعین وي او یا دا چې دغه الف لام د دینه د سامع ته به داغه پته د دې مدخول الف لام مراد چې دینه سم مراد ده اب سامع ته پته لکه باندې باندې پوښوي نور عادي خارجي او عادي ذهني په دې کې نشته ده په دې باندې پوښوي او کله دغه چر راوړل کېږي معرفه به الف لام یو محله به الف لام نو د دې مراد نکره وي او غیر افراد مراد وي غیر متعین فرد مراد وي یعنی جنس دې مراد وي غیر متعین فرد مراد وي لکه لقد امر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني نو دلته کې اللئيم باندې چې کوم الف لام راغله نو دا الف لام دا د لفظ په اعتبار سره خو معرفه ده خو د معنا په اعتبار سره نکره ده دا غي وجه ده چې دلته کې دا يسبني دا د دې لپاره چې نن دا صفت جوړیږي او د نکری لپاره صفت دا جمله جوړ دي چې د معرفي لپاره صفت نشي جوړېدل هغه به باندې پوښتنه دا وای بیا زو مخکزه او یو خبره وکړه په اخر کې بل را چې کله محل باللام دا خبر راغله یعنی غالب اصل په خبر کې خدا خبره ده چې مبتدا و معرفه او خبر منګيري کچرته خبر معرفه نو بیا به د قصر فائدہ ور کوي وای مخکې وګورئ واما المحل بالف لام او هرغه کلمه چې خاصه کړه شوی د الف لام په ذریعہ سره مطلب دا ری چې یو لفظ نکیروي لیکن هغه د الف لام په ذریعہ سره معرفه شوی وي فیؤتا به پس راوړل کېږي دا په دې سره کلا
اذا كان الغرض الحكايه عن الجنس نفسه کله چې غرض دا غینا حکایت وي د جنس نه د خپل ذات په اعتبار سره مطلب دا کله چې د مدخول الف لام نه مراد دا جنسیت والا معنا وي نو ال د الف لام داخله ولګي لکه الانسان حیوان ناطق نو دی الف لام دلته په الانسان باندې راغله نو دا د انسان حقیقت او ماهیت بیان کړل د دې وجنه دی او تسمى الف لام جنسیه او دې الف لام جنسیون لکه پوه شو به دی او الحکایت عن معهود من افراد الجنس یا به مقصود د دینه حکایت وي نقل کول بوي خبره به کول وي دا د جنس د افراد مخصوص افرادونه یعنی د جنس د مخصوص افراد به دی مراد وي چې مدخول له الف لام د جنس او مخصوص افراد دي ټول افراد نه بلکې مخصوص دي نو هغه مخصوص ته ویل کېږي معهود چې هغه معهود وي یعنی په ذهن کې مجاز متکلم یا سامع وعهد او د دې عهد یعنی مطلب دا هغه خاص کېدل هغه په ذهن کې ذکر کېدل اما بتقدم ذکره یا خو بر دې وجه دې ذکر مخکې شوی دی لکه کما ارسلنا الى فرعون رسولا فاصغى فرعون رسولا نو دلته دا الرسول کې چې دا کوم الف لام دا الف لام عهدی دی و ذا الف لام عهدی دی خارجي او ظاهري په کې نشته په دې کې ها الف لام عهدی دی یعنی مطلب مدخول الف لام مراد بعض افراد دي په دې پوه شئ تاسو مدخول الف لام مراد بعض افراد دي خاجي او دا د دې ذکر مکه شوی لکه الرسول ذکر مکه شوی کما ارسلنا الى فرعون رسولا کما ارسلنا نه کنه دا مخکم دا ټکي غلط لیکل اوس بیا غلط لیکل قرآن مجید کې څنګه ده ان ارسلنا الى فرعون رسولا نه کما ارسلنا الى فرعون ده کما ارسلنا نه کما ارسلنا نه وای کنه قهریانو کما ارسلنا له اما کې یو ټکي چې نه آی کې دا و کنه الله کما په دې باندې نه لیکلو فاصا فرعون الرسول ان دلته دا الرسول مراد هغه رسول کوم چې مکه ذکر شو و اما بحضور بذاته یا دا چې لګا دا د خپل ذات په اعتبار سره به حاضر وي لکه په ذهن کې به حاضر وي لکه اليوم اكملت لكم دينكم دلته په اليوم کې د الف لام چې کوم ده نو دا هغه حاضر ده لکه مطلب د خپل ذات په اعتبار سره حاضر ده چې هر چاته دا پته ده چې د اليوم مراد کوم ورځ مراد ده پوه شو به باندې نو هغه نوزل حجه د عرفه ورځو او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د حجۃ الوداع په موقع باندې چې خطبه فرمایله نو فرمایل چې اليوم اكملت لكم دينكم نن ورځ الله پاک تاسو د پرستاسو دین مکمل کو واتممت علیکم نعمتي واما بمعرفه السامع له او یا بدا مدخول الف لام مراد بعض افراد وي او بعض افراد به سامع ته معلومي سامع به پیژني هغه لکه اذ يبايعونك تحت الشجره نو دلته په دې الشجرتی کې چې دا الف لام ده نو دا الف لام عهدی دی دلینا بعض افراد مراد او بعض افراد سامع ته معلوم دي سامع پیژني چې دینه مراد هغه ونه ده کې کر ونه نه کوم کې چې بیا د رضوان چې دا شی دا کې دلاندې او تسمى الف لام عهدیه او دې درې ونه الف لام عهدی ویلېږي نو الف لام عهدی څه ته وایي چې مدخول الف لام نه مراد بعض افراد وي هغه بعض افراد څه وي معلوم وي او الحکایت خا وس پدې کې دا دغه نه دا الف لام عهد خارجي الف لام عهد ذهني دا پدې کې ذکر نه کو تاسو فکر وکړو الف لام عهد ذهني بګه بیا ان هغه یا کولو دی بګه داخل نه کو کنه نو هغه د بعض علماء کرام باندې دا نکیره ده اصله نکیره ده ځکه نکیره ودی ته چې خاص متعین سیستم مراد وی کنه علین هغه یا کولو دی بو زه یریګم چې دا به لکه شرم او وګوري نو کوم شرم به وکړي لکه په دې باندې پوښتنه نه هي په کې ذکر کړل او الحکایت عن جميع افراد الجنس یا به مقصود الف لام نه داوي چې د ټول افراد د جنس د څومره افراد چې هغه متعین کوي لکه ان الانسان لفي خسر ندل بری الانسان کې دا کوم الف لام ده نو دا الف لام دې دا الف لام استغراقی ده سره استغراقی چې ټول افراد لراغيري او تسمى الف لام استغراقيه وقد يراد بالالف لام الاشاره الى الجنس في فرد ما او کله کله وې دسی کنه چې په دې الف لام سره یعنی په دې نکیره یعنی کوم څه په الف لام سره وړل شوی یعنی د دې معرفین مراد د جنس یو عام فرد مراد وي د جنس یو عام فرد مراد وي نو د لفظ په اعتبار سره خو معرفه وي د لفظ په اعتبار سره خو سوي خدا په اصل کې سوي نکیره وي لکه دا ان هغه یا کولو ته بده په دې کې شمال کړل
هغه په دې پوه شئ او دلته مثال ذکر کړی دی ولقد امر على اللئيم يسبني فمزيت ثم قلت لا يعنيني ولقد امر مر يمر فمعنى دا تیریدل نصران سرونه لئیم چې دا کمینه سړی ته ویل کېږي کمینه ناکار رذیل يسبني سب يسب په معنا کنزل کول زرا دا سب يسب یا نصر ضرب نصرن راځي فمزيت ثم مزيت مزايم زي ضرب يضربون معنا تیریدل لا يعنيني لا يعني دا نصر ضرب يضربون قصد کول نو معنا لا ولقد امر على اللئيم يسبني ابدا سره زه تیریږم کله کله زه تیریږم په یو خبيث او بناکار سړي باندې چې هغه ماته کنزل کوي يسبني په دا ځل کې چې هغه ماته کنزل کوي فمزيت ثم قلت لا يعنيني زه تیر شم په هغه ځای باندې فمزيت ثم زه تیر شم په هغه ځای باندې قلت زه لا يعنيني دا زما اراده نه کړې مطلب دا بل چاته کنزل کوي دا کله ما چې ماته کنزل کوي په دې کې دارا والا موجود بیا به سره سوال ټکول کوي دا ماته اړوي نه ځان پینګار رقم نو دلته کې اللئیم چې ده کنه لئیم نو دلته خدا په دې باندې الفلام داخل شوی دی اوس د دې نه کم سره مراد ده نو دا لکه بس د جنس یو فرد مراد ده دلته کې دا خو د لفظ په اعتبار سره معرفه ده خو د معنا په اعتبار سره او تا ته څنګه پته ولګی دا نو ځکه دلته اللئیم چې دا موصوف ده او یسبنی دا ټول جمله دا معطوف نه لري ورسته دا د لپاره بیا صفت ده او د معرفي لپاره صفت چې دا جمله نشي جوړې ده بلکې صفت چې کله جمله وي دا د پردا خبر ضروري چې موصوف بنه کېره وي موصوف به سوي نو دلته اللئیم چې نه اگر چې د لفظ په اعتبار سره معرفه ده لیکن د معنا په اعتبار سره واذا وقع المحلى بالالف لام خبرا او کچرت هر کلمه چې هغه الف لام سره خیس کړل شو دا خبر واقع شو افاد القصر نو دا قصر پیدا ور کوي قصر ولګي متعین کول لکه ته هو الغفور الودود او دق الله پاک دا بخون کړي او ډیر زیات منناک دا دقه معنی چې تا وکړه نو دا قصر وکړه بیا د قصر دینه په باب شپږم نمبر باب کې ان شاء الله د قصر په اړه کې مال د دوه قسمونه د قصر یو قصر اضافي دی او قصر حقيقي دی بیا قصر المبتدا على الخبر او قصر الخبر على المبتدا ان شاء الله چې راشي د کې بیا وسره ګورو په دې پوه شو تاسو پوره ده یاد بشي نو ګوره موږ دا سبق کې دا خبر وکړه کنه چې کله کله د سکیږي چې معرفه به الف لام نو معرفه به الف لام ولې راوړل لګي ناغه دا یو صورتونه موږ چې کله د الف لام نه مراد مدخول الف لام نه مراد کله جنس وی کله افراد وی بیا افراد کله کل افراد وی کله بعض افراد وی او کله چې نه هغه د پکې یو خاص فرد طرف ته یو عام فرد طرف ته پکې اشاره وی او کله کله د قصر پیدا ورکړي دا به د فائدې په تور باندې خبر وکړه یاد بشي واړو